ګرانو قدرمنو درکو د خپل کور وسې د دې له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو لومړی نه سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل دا بټن چې ده دا هم ورسره ووهئ. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقات روحونه د هغه په قبضه کې دي. د وطن ریډیو اف ام 90.8 ډېر خوږو درنو اورېدونکو د خپل کور وسې د دې له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. څنګه چې مې تاسو ته مخکې وویل چې ما ته ویلی شي سید عادل او پروګرام دی کیسه به درته وایم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې هم په دې خپرونه کې موږ ستاسو دپاره یو نوي یو ښکلی شیان چې ستاسو خوښه وي او زموږ مشرانو موږ ته کړي وي په حجرو کې په کورونو کې زموږ نیاګانو زموږ نیکانو موږ ته کړي وي هغه کیسه یې تاسو ته راوړو او ستاسو سره د اف ام 90.8 وطن ریډیو نه د هوا په چاپو په تاسو باندې دا خوږه خوندونه او رنګونه د ښایستونه په تاسو درشیندو. نن زموږ سره کیسه ده د خاتمتای هغه دویمه برخه ده کوم کې چې هغه 20 سوال او د مسلمانو 20 سوال هغه 20 سوالو کې چې کوم د لومړنی سوال او هغه پیژنګلو ما په تیر شوي پروګرام کې کړی وه او اوس چې کوم دی نو اوس به ستاسو سره زه د هغه د کیسې هغه دویمه برخه دویم سوال دریم سوال څلورم او کوشش کوم چې نن یې پکې راخلاصه کړو دا کیسه او که نن راخلاصه نه شوه نو انشاءالله تعالی بل پروګرام کې به ضرور خلاصېږي ځکه دا سوالونه لږ اوږده دي او په سوال کې بیا سوالونه راځي. نن چې حاتمتای دویم سوال دی نو لومړني سوال پسې خو هغه ووته او لومړنی سوال یې پوره کړو راغی او مسلمانو ته یې ووی او بیا حاتمتای لومړني سوال پوره کولو نه پس دویم سوال پسې روان شو. یو ځنګل ته ورسېدو او یو سړی یې ولیدو چې جړل یې په چغو چغو یې جړل. حاتم ورغلو او د جړا سبب یې ترېنه وپوښتو چې لکه ته ولې جاړې. دې سړي حاتم ته ووایي چې زه د سوداګر زوی یم او زه یو بل ښار ته تللی وم سوداګرۍ دپاره. د یو کور په چت مې یو ښایسته جینۍ ولیده چې څه ځلېده. دا د حارس سوداګر لور وه او واده شوې نه وه نو ما د واده پیغام ورته ورولېږلو. دې ووایي دې جینۍ په جواب کې ما ته ووایي چې زما 3 سوالونه دي که چېرته دې دا پوره کړل نو بیا به زما واده تا سره وشي او که تا سوالونه پوره نه کړل نو ستا تجارت ټول سامان به ضبط کړی شي. هی حاتمتایي زه تیار شوم. دې یو غار راته وښیلو چې د دې لمبایي څومره ده. چا هم د دې لمبایي معلومه کړې نه ده. زه دې سوال باندې قاصر شوم او پوره مې نه کړو. زما ټول اسباب چې د تجارت چې څومره و هغه قبضه کړی شو او زه د هغه وخت نه په دې ځنګل کې یم. حاتم د سوداګر لور سره ملاقات وکړو او ورته یې ووایي چې زه به د دې سوداګر د زوی له سوالونه پوره کوم. د سوداګر لور یې تسلي ورکړه او حاتم روان شو او هغه غار ته ورسېدو. دا اوس په هغه دویم سوال پسې مسلمانو رالیږلی دی نو هلته په لاره کې ورته بل چا سوالونه یاد هلته بل سړي جړل چېره زه به د جینۍ سره واده کوم خو هغې راته 3 سواله ویلي زما د تجارت ټول مال قبضه شو اوس په څه کوم. حاتمتای ورته مخې له ورغی نو هغه ورته وایي چې ته بېغمه شه زه یم که نه د دنیا غمونه زه کوم که نه ته ولې پریشانه یې. غار کې ډېر وخت پورې روانو د غار نه چې ووتلو دیوالو ګیر کو. څوک یې ګیر کو؟ حاتمتای یې ګیر کړو او خپل باچا ته یې پیش کړو. د دیوانو خپل باچا یې که نه هغه ته یې پیش کړو. د بادشاه د لور سترګې خوږ وي صلی الله تعالی وله کوم ځای سمې برابروي چې بالکل نه جوړېدی. د دنیا په حکیمانو ډاکټرانو طبیبانو پوستړي شوي خو نه جوړېدي. حاتم د خرڅ هغه مهره چې ورسره وه د دې په هغې باندې د دې علاج وکړو او دا جوړه شوه. او چې جوړه شوه و بادشاه حاتمتایي آزاد کړو ورته ویې زه ورده اوس ته باچا یې زه ګرده اوس. دلې ډېر جواهر او لال او د بله څیزونه یې وله ورکړه دیوانو د غار نه وویستو. حاتم لاړو او د حارس سوداګر لور ته د غار حال بیان کړو. حاتم دې نه د دویم سوال تپوس وکړو. لومړی سوال خو حل شو که نه او د دویم سوال تپوس یې وکړو. د حارس سوداګر لور ورته ووایي چې د جمعې په ورځ دا اواز راځي چې هغه کار مې ونه کړو چې نن شپه مې په کار شوی. هغه چې دا واورېدل حاتم دویم سوال پوره کولو پسې روان شو. څه موده پس یو کلي ته ورسېدو. دا به داسې نه و چې بس د الادین چراغ به ورسره و بس په ټایم باندې دې باندې به ډېر وختونه لګېدل د هغې. نو یو کلي ته ورسېدو د هغه کلي خلک ټول پریشانه بس په غم کې اخته. حاتمتای تپوس وکړو چې ولې تاسو ټول خفه ناست یئ؟
دې خلکو ورته ووایي چې هره ورځ یوه بلا راځي او زموږ نه یو سړی خوري، خو نن زموږ د رئیس د زوی نمبر دی. رئیس جړل هغه هم خفه. حاتم ورله ډاډ ورکړو چې بېغمه شي، الله به خیر کړي. د بلا د شکل تپوس یې ترېنه وکړو چې دا بلا ده څنګه چې تاسو یو کس روزانه د یو کس خوري یو دنه، دا څنګه بلا ده؟ دوی وویل چې دا بلا ډېره حلوکه بلا ده. حاتم ورته ووایي چې آینه ساز ماله راولئ، دا شیشې نه جوړئ، دا ماله راولئ، زه به یې انتظام وکړم. په آینه ساز یې یوه لویه شیشه جوړه کړه، لویه شیشه یې پرې جوړه کړه، او په کوم طرف چې بلا راتله هغه شیشه یې هم هغه طرف ته ودروله. بلا چې څه وخت راله، په شیشه کې خپل شکل ولیدو، نو یو ساه یې راښکله، او د ساه راښکلو سره یې شیشه ژوندی تېره کړه، او په ګېډه کې یې درد شو. ولې شیشه وه، د درد نه یې ګېډه وشلېده او بلا مرداره شوه. ټول خلک ډېر زیات خوشحاله شو. خلکو د حاتم نه د راتلو سبب وپوښتو چې تر اوسه خو موږ په خپل غم کې اخته وو، ته څنګه راغلی زموږ دې ښار ته؟ حاتم ورته ووایي چې د جمعې په ورځ یوه اواز راځي چې هغه کار مې ونه کړو چې نن شپه مې په کار راغلی وي. دې خلکو ورته ووایي چې جمعه ده او هغه اواز دلته هم اورېدی شي. حاتم په هغه ځای کې پاتې شو. د شپې چې کوم دی که نه، د شپې حاتم هغه اواز واورېدو. حاتم اواز پسې رو روان شو او یو قبرستان ته ورسېدو. هغلته یو عجیبه تماشه ولیدله. سپینه سپوږمۍ وه، قبرونه به شلېدل او یو سړی به ترېنه بهر کېدلو او یو ځای به کېناستل. دوی 40 کسانو. بیا یو قبر نه داسې مړه راووتو چې په هغه باندې غذاب و. بیا یو 40 خوانچې دوی ته راغلې چې په هغې کې ښه خوراکونه، بس مړه خو لکه د دې وخت سره چرګان پولاونه پکې وو. هغه خوانچې هر یو تن ته به کېښودی شوې. یو خوانچه حاتم ته راولېږله. هغه یو سړی چې د ټولو نه وروستو راوتی و، ده ته یو پیاله راغله چې هغه د وینو ډکه وه، د وینو او د زګونو ډکه وه. حاتم ورته چې وکتل، ده اواز وکړو چې هغه کار مې ونه کړو چې نن مې په کار شوی وی. او حاتم ده ته کتل چې ده د اواز وکړو چې هغه کار مې ونه کړو چې نن مې په کار شوی وی. حاتم ده له ورغلو او ده نه یې د دې اواز تپوس وکړو، پوښتنه یې وکړه. ده ورته ووایي چې زه یوسف سوداګر یم او د چین سوداګر یم، ما کله هم خیرات نه دی کړی، ځکه دې عذاب کې مبتلا یم. زما کور غلو لوټ کړو، زما یو زوی هم دی چې هغه خیر غواړي او کوڅه په کوڅه په اواز کوي چې خیر راوړئ، خدای مو بخښه. بس ده ورته وایي چې ښه، او ده ورته وایي چې اوس زما خو یو زوی دی هغه خیر غواړي، او افسوس چې څوک هغلته لاړ شي او زوی ته مې دا ووایي چې په کور کې کومه غټه وره ده، د هغې لاندې خزانه ښخه ده، هغه راوباسه او هغه 4 حصې که، یوه حصه زما د زوی او 3 حصې د خدای په نامه تقسیم که چې زما نه عذاب لرې شي. حاتم ورته تسلي ورکړه، ورته یې ووایي چې دا کار به زه وکړم، زه یم که نه. حاتم وړاندې تېر شو او یو کوهي سره مسافر ودو. یو اجدها راغله، مسافر یې خوله کې ونیو او کوهي ته کوزه شوه. حاتم هم ورپسې ورکوز شو. د حاتم نظر په یو دیو پرېوتو په کوهي کې. هغه دیو چې که وکړه ودو. حاتم هغلته کې چې اجدها هم راغله. حاتم د اجدها د مړه کولو په فکر کې و چې دیو راویښ شو او اجدها ته یې ووایي چې دا حاتم تای دی، دی به زما په خوله کې کیني او تلسم به پته کوي. حاتم د دیو په خوله کې کېناسته او تلسم یې پته کړو. پته کېدو سره ډېر قیدیان خلاص شو. په هغه قیدیانو کې هغه سړی هم و چې اجدها په خوله کې نیولی و. د دې نه وروستو حاتم چین ته د سوداګر زوی پسې کور ته لاړو. څنګه چې پلار یې ورته ویلي هم اکه شان ټک په ټک یې ورته سوال جواب ورورسو او په هغې باندې عمل وکړو. د هغې نه وروستو حاتم ډېر په سختۍ د حارث سوداګرو له ورغلو او د هغې د 2م سوال جواب یې ورته هم بیان کړو. د حارث لور د 3م سوال حاتم ته بیان کړو چې د ماهرو خاپیری مهره راوړي، چې د ماهرو خاپیری مهره له څوک راوړي. حاتم هغه وخت روان شو، هغه غار ته ورغلو او د دیوانو هغه بادشاه سره میلاو شو. دوا سلام چې وشو چې لور یې د حاتم په لاس باندې بنا شوې وه، هغه باچا له ورغی. حاتم دیو ته د 3م سوال بیان وکړو
دیو حاتم منع کړو چې ګوره حاتم منع نه شو چې دغه ځای ګوره ډېر خطرناک دی. باچا یو دیو ته حکم وکړو، حاتم یې په اوږه کینو او د پاکستان حد ته یې ورسول. حاتم چې د دیو نه کوز شو نو د پاکستان دیوالو ونیولو او په اور کې واچولو. لیکن حاتم د مهره نه وه، ما د خرڅ هغه مهره چې وه د هغې په وجه د اور نه بچ شو. دیوان لاړل. حاتم چې وړاندې تېر شو نو یو لوی دریاب یې ولیدو. حاتم چې کوم دی ګینډې ځناور یې لوړ تېر کړو، لیکن د مهرې په وجه یې هضم نه کړی شو او که یې وکړو حاتم ډېر کمزوری شوی و. څو ښاپېرو حاتم ونیولو او خپل بادشاه مهران شاه باچا ته یې پیش کړو. هغه په نسبت یې ورته ولیکل او د ښاپېرو بادشاه ته یې وویل چې دا ادمزاد فوراً ماته راولېږه. په دغه ملک کې یو ښاپېری اوسېده، د هغې نوم حسنه وه. هغې حاتم پټ کړو، لیکن د مهران شاه بادشاه په حکم یې حاتم ګرفتار کړو او بادشاه په دربار کې پیش کړو. بادشاه خفه و، هغه هم پریشان و. د هغه نه د خفګان تپوس وکړو. بادشاه ورته وویل چې زما زوی ړوند دی، ځکه سرګردان او خفه یم. که چا زما د زوی سترګو علاج وکړو نو چې څه غواړي هغه به انعام کې ورکړم. حاتم ورته واده واخیسته چې واده ده؟ هغه ورته بلکل ښه په زړه نه واده ده. او په هغه مهره باندې د بادشاه د زوی علاج وکړو. مهران شاه بادشاه بې اندازې خوشحاله شو او بې اندازې لال او جواهر یې ورته مخې ته کېښودل چې واله دله ډېر انعامونه ورکول حاتم ته. خو حاتم ورته ووایي چې نه، ما ته ستا مهره پکار ده. بادشاه ورته ووایي چې ما بایللې ده، واخله. خو ما ته دا معلومیږي چې دا به ضرور د حارس سوداګر لور غوښتې وي. دې مهرې سره په ځمکه کې دننه د پټو خزانو پته لګېږي. دا به زه واپس راغواړم. حاتم ورته ووایي چې زما دې کې څه غرض نشته باچا سلامت، زه خو صرف سوال پوره کول غواړم. حاتم دیوان اوچت کړو او د حارس سوداګر لور لی ورسولو. حاتم ته یې مهره ورکړه، د حارس سوداګر لور لی مهره ورکړه چې دا واخلی جي. حارس یې راوغوښتو او د لور د عاشق سره یې نکاح وکړو. مهران شاه بادشاه د واده نه وروستو د یو دیو په ذریعه هغه خپله مهره چې کوم دی واپس راوغوښته. حاتم د حسن بانو سوال پوره کولو دپاره بیا روان شو. هغه 3 سواله خو پوره شو، یو ځای کې د هغه زنانه نکاح وشوه، لکه هغه عاشقه معشوقه یو ځای کړه. اوس هغه خپل سوال پسې روان دی، هغه 2م سوال چې کوم دپاره روان شو. د ډېرو سختو نه پس یو ښار ته ورسېدو. د یو کور په دروازه یې لیکلي وو نیکي کوه او په کوهي کې اچوه. حاتم دغلته یو بزرګ صورت انسان ولیدلو او د سره یې ملاقات وکړو. حاتم ته نه د دې تپوس وکړو چې د دې لیکلو مطلب څه دی. د بزرګ سړي حاتم په ډېر عزت سره کېنولو، چای اوبه یې پرې وکړل او خپله کیسه یې ورته دارنګې شروع کړه. ای ځوانه، زه یو ډاکو وم، یو غل وم. د شپې مې غلا کوله او د ورځې به مې په خپله خوړله او په 2 ډوډو به مې غوړي واچول او په دریاب کې به مې اچول. د غذاب څو پرښتو ونیولم او دوزخ ته یې بوتلم او ویې ویل چې دا ډاکو دی، د ده ځای دوزخ دی. دغه وخت 2 نورې پرښتې راغلې. دوی ویل چې دی به جنت ته بیایو، ځکه چې ده به 2 ډوډۍ دریاب کې اچولې. دغه وخت هم دا جګړه وه چې یو بزرګ سړی راغلو او پرښتو ته ووایي چې د ده لا 200 کاله عمر پاتې دی. دې بزرګ سړي ووایي چې هغه 2 پرښتې چې ته جنت ته بوتلې دا هغه ډوډۍ دي، 2 ډوډۍ وي. د دې نه پس ما غلا ونه کړه او 2 ډوډۍ به مې دریاب ته روزانه اچولې. په وړومبی ورځ چې زه دریاب له ولاړم او 2 ډوډۍ مې دریاب کې واچولې نو ما ته 2000 دیناره میلاو شو. ما دا خیال وکړو چې دا به د چا نه پرېوتې وي. ما ډنډوره وکړه په کلي کې، لیکن د هغې د اغوستو دپاره هېڅوک هم رانغلو. د شپې مې خوب کې هغه بزرګ سړی ولیدلو. ده راته ووایي چې ای سړیه، د 2 ډوډو په بدل کې تا ته هره ورځ 2000 دیناره به میلاویږي. تا له پکار دی چې د خدای پاک په لاره کې خرڅ وکړه. نو ای وروره 100 کاله وشو چې زه خیرات کوم او د هغې ورځې نه مې په خپله دروازه ولیکل چې نیکي کوه او په کوهي کې اچوه. حاتم 3 ورځې هغه سره و، زه ستړی شوی و که نه، او بیا واپس روان شو. چې کله واپس روان شو نو په لاره کې 2 مارانو جګړه وه خپلو کې. یو پکې ډېر ښایسته و خو کمزوری و. حاتم د هغه مدد وکړو
او دی ترې بچ کړو. وروستو حاتم ته پته ولګېده چې هغه خو دواړه پیریانو. پیری د پیریانو د دې احسان په بدل کې حاتم په اوږه کړو او د مسلمانو د محل په چت یې کوز کړو چې دا والجي. حاتم منیر شامي بیا راوغوښتو او د هغه په وړاندې یې مسلمانو ته د دویم سوال جواب واورولو. مسلمانو ډېره زیاته خوشحاله شوه او چې ډېره زیاته خوشحاله شوه د حاتم ډېره زیاته مېلمستیا یې وکړه. دې نه وروستو مسلمانو دریم سوال حاتم ته د منیر شامي په وړاندې بیان کړو. دریم سوال څنګه و؟ دریم سوال دا و چا سره بد مه کوه تا سره به هم وشي. دریم سوال و چا سره بد مه کوه تا سره به هم وشي. حاتم تایي د مسلمانو دریم سوال دپاره د شهر آباد نه روان شو. دې دوران کې د نورو خلکو سوالونه هم پوره کول. سیمن پري قیده وه، هغه یې د قیده خلاصه کړه. د پیریانو مدد یې وکړو. پیریانو ته معلومه شوه چې دا د مسلمانو د دریم سوال پوره کولو دپاره کوی احمر ته تلل دي. حاتم ښاپیرو په تخت کېنو او کوی احمر ته یې ورسولو. حاتم بغیر د اوسپنې پنجره ولیده چې په هغې کې یو ړوند بوډا بند و. هغه به هم دا اواز کولو چې چا سره بد مه کوه تا سره به هم وشي. حاتم ورغلو او د هغه نه د دې تپوس وکړو. ړوند خو چې کوونه هغه خو ورته د ښودلو نه انکار وکړو چې نه 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 نه. حاتم ورته ووایي چې ای رورا ای سړیا زه حاتم تایي یم. دې بوډا چې د حاتم نوم واورېده نو په ګډا شو په پنجره کې او خوشحاله شو. ورته وایي چې ای حاتم په ما زیره شوی و چې ته به دلته راځې او زه به ستا په لاس خلاصېږم. اوس به زه تا ته خپله کیسه شروع کړم. بوډا ورته ووایي چې ای حاتم زما نوم احمر سوداګر دی او دا مقام زما په نوم دی ځکه چې دې ته کوی احمر وایي. زه په ذوالخرچ وم، ډېر څه مې تباه کړي دي. زه په سفر وم چې پلار مې مړ شو. زما د پلار ډېر مال دولت و. هغه په یو ځای کې ښخ کړی و په کور کې. هغه یې چاته نه ښودلی چې هغه مړ شو. زه په مصیبتونو کې ګیر شوم. یو ورځ یو سړي دا اواز کولو چې د پټ دولت پته معلوموم. ما دا سړی کور ته راوستو او هغه ته مې ووایي چې زما پلار دې کور کې چېرته دولت ښخ کړی دی، موږ ته د ښودلو نه بغیر مړ شوی دی. د هغې پته لګول غواړم. ده ووایي چې احمد سوداګره که چېرې نیم دولت راکوي نو زه به درته وښیم. او ای حاتم تایي ما هغه سره د نیم دولت واده وکړه. ده د ځمکې خاوره بوی کړه او ځای راته وښودلو چې دلته خزانه پرته ده. ډېر زیات دولت مې ترې راوویستو. ما چې دومره ډېر زیات دولت ولیدو نیت مې ورته خراب شو. زما په خیال دا د دې زمانې انسان و چې ته ما لږ دولت ورکولو خو هغه راضي نه شو. ما هغه په چل هنر باندې د کور نه بهر کړو. هغه لاړو. څه ډېره موده پس بهر و ما سره میلاو نه شو. ما ورته ووایي چې که داسې څه چل وشي چې زه پټې خزانې په سترګو ووینم نو په هغې کې به نیمه حصه تا ته در کوم او نیمه به زه اخلم. دې سړي راته ووایي چې دا خو ډېر اسان کار دی. زه یې ځان سره روان کړم او راته ووایي چې راځه چې چیله در باندې پخه کړم. او په یو ځای کې زما په دواړو سترګو کې دارو واچول چې په هغې سره زه په دواړو سترګو ړوند شوم. دې سړي زه د اوسپنې په پنجره کې بند کړم او راته یې ووایي ای احمد سوداګر یاد ساته څوک چې چا سره بد کوي هغه ته به هم بد پیښیږي. نو ای حاتم تایي زه د هغې ورځې نه هم دا اواز کوم. حاتم دته یقین ورکړو چې زه به د دې عذاب نه تا خلاص کړم. حاتم ته معلوم و چې د نیروز بوټی ړندې سترګې جوړوي. هغه بوټی یو خطرناک ځای کې او دا بوټی چې به پیدا کېدو نو په ټول ځنګل کې به رڼا وه. په دې رڼا کې خطرناک ځناور یعنی ازمرې، لیوان، شرمخان او دا مارانو به دې ته راجمع کېدل. حاتم د یو ښاپیرۍ په ذریعه هغه ځنګل ته ورسېدو او هغه بوټی یې راوړو. حاتم چې کوم دی نه احمد سوداګر د پنجرې نه راوویستو او د دغه بوټي ارک یې ورته په سترګو کې واچول او د هغه دواړه سترګې بینا شوې. ده د حاتم تایي ډېره شکریا ادا کړه. حاتم دا سوال هم حل کړو. د مسلمانو ښار ته راغلو. منیر شامي بیا راوغوښتو چې راشه اوس او د هغه په وړاندې یې مسلمانو ته دریم سوال بیان کړو. مسلمانو ډېره زیاته خوشحاله شوه. سمه په جامو کې نه ځایده او دې ځل هم د حاتم تایي ډېر زیات عزت وکړو. ډېر خاطر یې وله وکړو. څو ورځې پس حاتم تایي چې کوم دی نو مسلمانو نه د څلورم سوال د معلومولو تپوس وکړو. مسلمانو ورته څلورم سوال وښودلو
او څلورم سوال سو ریښتونه همیشه خوشحاله وي. حاتم طایی څلورم سوال پوره کولو دپاره روان شو. څو میاشتې پس یو تالاب ته ورسېدو. د تالاب په غاړه یوه غټه ونه وه، پاڼې یې سرې وې، د هغې ونې د ښاخونو نه د 7 ښځو سرونه ځوړند وو. په هغوی کې یو سر د شهزادګۍ و چې ډېر زیات ښایسته و. حاتم په حیرانتیا دې سرونو ته کتل. هر کله چې شپه شوه نو 7 واړه سرونه تالاب ته پرېوتل. په تالاب کې د دوی بدنونه خپل خپل بدنونو سره سرونه ولګېدل او ژوندي شول. حاتم ډېر خوشحاله شو او دوی سره په مجلس کېناستو. دې ښځو کې چې کومه ډېره ښایسته وه هغې حاتم ته ډوډۍ ولېږله. حاتم ورته ووایي چې څو پورې ما ته پوره حال ستاسو معلوم شوی نه وي ډوډۍ به نه خورم. کومې ښځې چې ډوډۍ راوړې وه هغې ورته ووایي چې ته ډوډۍ وخوره، بیا به زموږ شهزادګۍ به تا ته ضرور حال وایي. حاتم ډوډۍ وخوړه او دې ښځې سره حاتم طایی چې کوم دی شهزادګۍ ته لاړو. هغه تالاب کې غوپه شوه. حاتم ورپسې ورغوپه شو. حاتم چې سترګې وغړولې نو دی په یو ځنګل کې و. حاتم هغه جینۍ خوښه شوې وه. ده جړل. د دې حد ته رسېدلی و چې ځان ورپسې مړ کړي. دغه وخت خو خواجه حضر علیه السلام چې در راغلو. حاتم ته یې تسلي ورکړه، ورته یې ووایي چې زما آسا چې کوم ده دا ونیسه چې زه دې بیا هغه تالاب ته ورسم، او که نه نو دا 300 کالو لار ده. حاتم امسا ونیوله او تالاب ته ورسېدو. 7 واړه سرونه اویزانده و. حاتم هغه ونې ته ختلو. د ونې تنه وشلېده او حاتم طایی پکې ګیر کړو. صرف د حاتم سترګې ښکارېدې. دغه وخت خواجه حضر حاتم پوه کړو. حاتم ورته ووایي چې یا به زه دې سره واده کوم یا به ځان پرې مړ کوم. خواجه حضر ورته ووایي چې دا د احمر جادوګر لور ده، دې یو ځل د واده دپاره ویلي نو دا یې حال دی او دې حال ته راورسېده. دا خیال د زړه نه وباسه. حاتم انکاري و. ده ووایي چې زه دې ونې ته ختل غواړم. خواجه حضر ورته تنه په آسا ووهله او حاتم ونې ته وختلو. چې نورو سرونو ته نږدې شو نو دی تالاب کې پرېوتو او سر یې په ونه کې نورو سرونو سره ځوړ پاتې شو. اوس ډېره د حیرانتیا خبره وه. د شپې چې کله حاتم سر په نورو سرونو سره تالاب کې پرېوتلو او سحر بیا د نورو سرونو سره په اونو کې اویزان کېدلو، څه موده پس خواجه حضر بیا راغلو. د خپل آسا په ذریعه د حاتم سر راکوز کړو او بدن یې هم د تالاب نه راوویستلو. حاتم بیا ژوندی شو. خواجه حضر ورته ووایي چې څو پورې چې احمر جادوګر مړ نه وي ستا واده نشي کېدی. هغه په کوی احمر کې اوسېږي. دې نه وروسته خواجه حضر د پاک اوسېدو حاتم ته هدایت وکړو او اسم اعظم یې ورته وښودلو، وظیفه یې ورله ورکړه. حاتم په غر وختلو. د جادو زناور به د اسم اعظم په برکت تښتېدل. دا څومره جناور چې د جادو و که نه ابه د اسم اعظم په ذریعه باندې تښتېدل، په دغه برکت باندې به تښتېدل. احمر جادوګر په څه چل حاتم طایی ونیو او د اور کوی کې واچو، لیکن حاتم د مهرې په وجه ژوندی پاتې شو. د اسم اعظم په وجه د اور نه هم محفوظ پاتې شو. دې نه پس احمر جادوګر خپل سور کتاب وکتلو. ده ته معلومه شوه چې ده سره مهره ده. مهره د ماده خرڅ ده، ځکه دی اوسه پورې ژوندی دی. دویم دا چې اسم اعظم لولي، ځکه اوسه پورې محفوظ دی. احمر جادوګر ډېر غصه شو. حاتم بیا تالاب ته ولېږلو او یوه مکاره جادوګر یې د شهزادګۍ په شکل کې حاتم ته ولېږله، دې دپاره چې هغه مهره د ماده خرڅ ترېنه ترلاسه کړي. لیکن حاتم طایی د اسم اعظم ولستلو او جادوګره وسوځېده. خو جادوګره وه هغه وسوځېده او مړه شوه. احمر جادوګر ته پته ولګېده نو ډېر زیات غصه شو. ده د شیطان نه مدد وغوښتلو. شیطان د حاتم په زړه کې وسوسه پیدا کړه او څو ورځې یې اسم اعظم ونه ویلو. احمر حاتم طایی ګرفتار کړو او ستنې سره یې کلک کلک وتړلو او مهره یې ترې وغوښتله، لیکن حاتم طایی ور نه کړه. دې نه وروسته حاتم یې په اور کې واچولو او د کاڼو ډېری کې یې قید کړو. یو جادوګر بیمار و. د مهرې په لالچ حاتم د دې ځای نه بل ځای ته بوتلو. د دې جادوګر نامه شرلک و. د حاتم د پرېښودو احمر ته پته ولګېده
د شرلک د گرفتارۍ حکم جاری کړو. شرلک وتښتېدو او حاتم ته ورسېدو. احمر جادوګر هم ور ورسېدو. د حاتم سره مقابله وکړه. احمر به قتل شوی و خو خپل استاذ ته لاړو. احمر جادوګر چې د انسانانو د اورې جوړې کړې وي د دوی نه بیا انسانان جوړ کړل. احمر جادوګر خپل استاذ قبلاق جادوګر ته ورسېدو. د خدای دعوه کړې وه حاتم خپل تابع جادوګر ځان سره کړو او احمر جادوګر پسې قبلاق جادوګر ځای ته لاړو. په لاره کې د یو تالاب نه جادوګرو اوبه څښلې. د دوی د پوزو نه اوبه بهېدل شروع شو. حاتم پرې اسم اعظم ولوستو او دوی جوړ شول. حاتم چې یو غر ته ورسېدو نو قبلاق جادوګر ته یو سمندر جوړ کړو. حاتم هغه هم ختم کړو او ورو روا. دې نه وروستو قبلاق جادوګر ورته غر جوړ کړو. هغه هم حاتم ته ختم کړو. قبلاق د جادو اسمان جوړ کړو. قبلاق او احمر اسمان ته وختل. حاتم اسم اعظم ولوستلو او اسمان طرف ته یې پوکړو. اسمان وشلېدو په جادوګرو را پرېوتو. ډېر جادوګر پکې هلاک شو او څه وتښتېدل او اوس صرف قبلاق او احمر جادوګران پاتې شو. حاتم اسم اعظم پرې ولوستو او په دواړو غر را پرېوتو او دواړه پکې مردار شو. حاتم د الله پاک ډېره شکریا ادا کړه او شرلک جادوګر چې د حاتم ملګری و هغه یې بادشاه کړو. حاتم شهزادګۍ زرینې ته ورغلو او اوس د تالاب په ځای شیشمحل جوړو. حاتم شهزادګۍ واده کړه. د واده نه وروسته د منیر شامي حال یې ورته واورولو. څو ورځې پس شهزادګۍ یمن ته ولېږلو او په خپله منیر شامي سوال پوره کولو پسې روان شو او یو ښار ته ورسېدو. په یو کور یې لیکلو لیدل چې رښتیا ویلو کې خوشحالي ده، راحت دی، سکون دی. حاتم د کور مالک نه د دې لیکلو سبب وپوښته چې دا دې ولې لیکلي دي وروره؟ ده ورته وویل ای حاتم تایي زه د خوارزم غټ جوهري وم. اتفاقا یو ځل ډېر تنګ دسته شوم او ما د بادشاه د محل د غلا کولو اراده وکړه. زما عادت د رښتیا وویلو. د محل نه مې لال بدخشان پټ کړو. کور ته د شپې را روانو. غله مې ولیدل چې غلا یې تقسیموله. د غلا مال یې تقسیمو. دوی له ما تپوس وکړو. ما هر څه دوی ته رښتیا وویل. دوی ما نه لال واغستو. لیکن دغه وخت یو هیبتناک سړی را پیدا شو. دې سړي ټول غلونه ووهله. غله چې څومره هغه یې ووهله هغوی وتښتېدل او دې سړي ما نه تپوس وکړو چې تا سره څه شته؟ ما هغه ته هم رښتیا وویل. هغه هم ډېر خوشحاله شو. غلو چې کوم مال پرېښو د هغې د وړلو یې ما ته وویل چې دا وړه. دې نه وروسته بادشاه ته معلومه شوه. بادشاه زه وغوښتلم او ما نه تپوس وکړو. ما ورته ویل ټول حال رښتیا بیا ووایي. د خپلې تنګدستۍ او د غلا حال مې بادشاه ته بیان کړو. بادشاه چې واورېدل هغه ډېر خوشحاله شو. بادشاه ما له ډېر انعامونه راکړل. ای حاتم زه د 800 کالو یم وی. ما په هغه دولت محل جوړ کړو او دا مې پرې ولیکل څوک چې رښتیا وایي نه هغوی به په راحت وي، په سکون به وي، خوشحاله به وي. حاتم حیران شو. څو ورځې پس چې هغه سره مېلمستیا ول وکړه هغه سره ایثار شو نو د هغې نه پس بیا را روان شو او شهزادګۍ زرینې سره میلاوېدو دپاره یمن ته تللو چې یو طوطي حاتم ته کیسه واوروله. حاتم نیغ شاهي آباد ته لاړو او منیر شامي یې ځان سره روان کړو. حسن بانو ته ورغلو او دې ته یې 4م سوال بیان کړو. حسن بانو ډېره زیاته خوشحاله شوه او د روایاتو تر مخې وله بیا د میلمستیا وکړه. حاتم ورنه 5م سوال تپوس وکړو او حسن بانو ورته 5م سوال بیان کړو. ګرانو قدرمنو اورېدونکو زه به یو وړې شان دمې طرف ته او په دمه کې به تاسو ته یو ښکلی شان ټپي دي را سره دا به راته اورم. خو د دمې نه پس د دې وړوکې شان دمې نه پس ستاسو کالونه، ستاسو مینه، ستاسو محبتونه چې را روان دي هغه به پکې نیغ په نیغه اخلو. تر هغه دمه پورې چېرته مه ځئ. خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سید عادل سره اوسئ.